السلام علیکم درنو خوږو قدرمنو کتونکو د وخان جانان یم او دا وخت موجود یم په غازی بانډه کې چغرزو کې او تاسو وینئ شاته چې نن د بازار چې دی دا د خلکو ډک دی تمام خلک بار راوتلي دي زمونږ څو کسانو سره خبره وشوله چې د اولې وروره په څه خوشحاله کې تاسو ټول خلک راجمع شوي موږ بیګو موږ میډیا ټیم راغی او دا خلک یعنې دا کوم ډونر چې راغلي یا د حکومت دا کوم ادارې راغلي یا دا کوم کسانو سامان راوړلی د دې د خوشحالۍ د اظهار دپاره دلته راجمع شوي دي څو کسانو سره چې خبرې وشولې هغه کسان وایي چې څو ورځونه موږ راځو په لاین کې ودرېږو په دې سرو غرمو په خدای دې یقین کې زما تندې سوځي په دې غرمو باندې او دا خلک انتظار کوي تاسو ټول خلک لیدی شئ دوی وایي د دې خلکو وینا ده تاسو سره دې خبرې هم کوو چې موږ سهار نه راځو او تر ماښامه پورې انتظار کوو روزانه نمونه لیکي روزانه راته نوې نوې دغه کوي خو ماښام تش لازو همداسې څوک نه راکوي ملګری رسول الله علیه السلام علیکم جی بسم الله الرحمن الرحیم څه نوم دی زما نوم جانزیب دی د ویلیج کونسل برچم سره مې تعلق دی د اخون کلیمه جی دا څلورم ورځ ده چې دا کسان چې ولاړ دي زما د خبرې جواب راکړه دا کسان چې ولاړ دي دا د کوم ځای دي دا ټول د دې متاثر ویلیج کونسلو دي جی ویلیج کونسل ګمبد دي او د ویلیج کونسل برچم لال کسان دي پکې جی او د بند کړي ویلیج کونسل دی پکې دا درې څلور ویلیج کونسل چې دي جی دا د دې کسان دي ټول متاثره کسان راغلي دي امداد لپاره چې موږ د انتظامیه خو زموږ انتظامیه ناکامه شوې ده عوام ته اختیار ورکړی دا ټرکونه چې بېګا دلته کې ولاړو نه دلته کې پولیس والو نه څوک انتظامیه له پکار دي چې د عوام په آپس کې نه جنګي چې د دې ښکلی ترتیب دغه کړي چې د خلکو ته صحیح حق ورسي د عوام په آپس کې ونه جنګېږي تر دا وخته پورې رجسټریشن په څه طریقه شوی دی تاسو دا کسان چې ولاړ دي دا رجسټر متاثرین دي او که نه هسې عام خلک راغلي جمع دي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم بختیار خان دی زه د ګمبد یونین کونسل سره تعلق ساتم زموږ یونین کونسل په عامه سطح په عالمي میډیا او په ټوله دنیا کې دا هغو ته ریکارډ معلوم دی متاثره دی چې سیلاب زده دی د دې نه بعد سیاسي پارټۍ بیا خپل یو رنګ ورکوي چې هغه زمونږ مخالف کار کوي نور یون کونسل ته پاس کوي او هغه په ریکارډ باندې دا خبره خپل ریکارډ ته په خپله وګوري ټوله دنیا دی وګوري چې سیاسي پارټۍ د دې نه بار شي زمونږ په ګمبد یون کونسل کې که جماعت اسلامي دی که نیشنل دی که پیپل دی که جماعت علما دی او که نیشنل دی دا موږ ټول متفق په دې خبره یو چې زمونږ حق ته موږ ته میلاو شي دا د میډیا په ذریعه ټول پاکستان ټول ضلعو ته ټولو یون کونسلو ته دا د خبر دی ورسي چې زمونږ په یون کونسل د ګمبد ته ډاکه نه لګوي دا د دې خلکو ته پرېږدي د دې درېیمه ورځ ده بېګارې زماري په خدای قسم موږ په 2 بجې دلته موجود وو موږ د دې حفاظت کوو چې دا زموږ نه دا خلک ونه تښتوي نو مهرباني دې وکړئ د هرې پارټۍ سره چې تعلق څوک ساتي خو زموږ یون کونسل ته زموږ حق راکړي موږ له دې اے سی صاحب سیکورټي راکړي چې د دې سامان حفاظت وکړي د ګمبد یونین کونسل دغې ته دې پوره دا حق دغه خلکو ته ورسوي دا د بار خلکو ته نه پرېږدي چې دا د بار خلکو ته لږ شي که چېرې دا بار خلک متاثر وي د نورو یون کونسلو نو زما ورته خواست دی چې دا دې بیا هغې ته بیسي موږ دې دلته نه ازاروئ زموږ سره ګوره یتیمانان خلک راغلي بچوړي راغلي هغه موږ ته دلته ناست دي مشران ناست دي او هغه هېڅ قسمه د هغو اواز نه شي اورېد د هغو څوک اوري نه څوک خبره نه کوي چې موږ له عمله راکړي دا زموږ د قوم کار نه دی چې موږ چا سره وجنګو موږ جنګ له نه یو راغلي موږ متاثرین یو موږ به دې راغلي یو چې زموږ حق دی دا په عالمي په ټوله دنیا کې خورشیر زی نه ویم یوازې خو نن موږ ته زموږ حق نه میلاویږي څوک یې په یوه تښتوي راښه څوک یې راښه په بله تښتوي زه انتظامیه ته سوال کوم حکومتي وخت ته سوال کوم چې موږ حفاظت وکړي زموږ تپوس وکړي زموږ حق موږ ته میلاو شي موږ زموږ حق راکړي چې موږ به خپل یونین کونسل کې تقسیم کړو په عامو خلکو هلته دې بیا میډیا راشي هر سړي نه دې تپوس وکړي که چا ته نه ومیلاو شي کومې پارټۍ ته نه ومیلاو شي کوم سړي ته حقدار ته حق نه ومیل شي بلکل یې موږ بیا جرمدار یو خو دا خبره دې نه کوي چې زموږ حق و دا دې موږ له راشي بارې بارې خلک د نورو یون کونسل نه راځي ځانه پې یو ترتیب جوړوي ځانه پې سیاست کوي دې ته موږ بلکل نه یو تیار مننه قدرمنو تاسو واورېدل دغه ملګرو شکوا او دوی ته وایي چې دلته کې راځي ټرکونه خو راشي او دوی ورته انتظار وکړي داسې ده دا امدادي سامان چې دی دا پرون بېګانه بله شپه دې غازي باندې ته راغلی دی خو دا د متاثرینو په ځای منې د سیاسي خلکو ښکار شوی دی یوې پارټۍ ته راکاږي بلې پارټۍ ته راکاږي اوس په دې منې د یو تن جګړه نه ده چې دغه متاثر یونین کونسل ته دا لاړ شي او په دغې خلکو باندې تقسیم شي اوس د دې خلکو د دې پارټو د مشران راغلي دي کله د ای سی په دفتر کې ناسي کله په هوټلو کې ناسي کله په بازار کې ناسي هغو په خپل تقسیم شروع کړی دی یو وایي ماله موږ له به دومره ټوکنې راکوئ بل وایي موږ له به دومره ټوکنې راکوئ
د دې ټولو خلکو متفقه ده فیصله ده چې د دې ویلیج کونسل ګمبد تاسو انکوایري وکړئ دغې ته لاړ شئ که په دې کې د متاثرین نه وي په دغې خلکو مړي نه شي د دغې خلکو کورونه نه روان شي نو چې بیا په کوم ځای کې دا تاوان شی دی دا ټرکونه هغې ته ویځئ که د دې خلکو حق نو د دې نه د پارټي بازي د دې نه د سیاست او د دې نه دا وباسئ او دا هغې خلکو ته حواله کوي د کومو خلکو چې تاوان شی دی د کومو خلکو نه چې شهیدان شي دي اوس هم له ګمبد ته ویلیج کونسل لا 3-4 کسان چې دي هغه بېدرکه دي هغه اوس هم لا نه دي منتوي شي او د هغو په مال منې د هغو په حق منې دلته کې خلکو دا سودابازي شروع کړې ده دا قصه پکې دلته مختلف امدادي ادارو د اړخه د راغلي سامان او د هغې د نامناسبه تقسیم خلاف نن د ګمبد خلک دغه ځای په مین بازار غازي بانډه کې راجمع دي او د دې خبرې خلاف احتجاج کوي چې متاثرینو ته حق نه ملاویږي او د سیاسي خصوصا پارټو لاړخه راغلي امدادونه په سیاسي خلکو باندې تقسیمیږي د دې خلکو وینا ده چې حکومت شفاف انکوایري وکړي او د متاثرینو لیست جوړ کړي او د دې خلکو دا وینا ده که دا ویلیج کونسل چې دی دا متاثره نه وي نو موږ به دغه امداد متاثره ته په خپله باندې ورسوو او که دا متاثره وي نو زموږ د شهیدانو په غوښو باندې دی سودا نه کیږي حکومت په یو باضابطه تور باندې دلته کې شفاف طریقې سره لیستونه جوړ کړي او اوریجنل حقیقي متاثرینو ته د امداد ورکړي چې د هغې ژوند دوباره بحال شي. دوا خان جانان، وطن نیوز بنیر.